ډوډۍ خو مونږ مولیانو له خدای دومره راکړه قسم په خدای د ډوډۍ د لاسه غرق ګرځو. ډوډۍ خو مونږ دا نه وخوړه، تاسو څو وخوړل؟ هسې مزیړ لاوڼ وخوړه او تش خوین د کچالان دی استادو پیش خوین دی شیخ خو د نه ټول مونږ والې دی. ګډانو غوښې مونږ خورو، د چرګانو غوښې مونږ خورو. دا اکثر د خپلو شاګردانو د علماو ته چې ډاکټر له لاړ شي خدای ته وګورئ الوته وایه. ډاکټر په هغه سټیسکوپ ګرځوي د سر نه خپو پورې، یاره مولوي صاحب تا کې خو څه خاص بیماري نشته، څه چل دی؟ خو رښتیا ورته ووایه چې بېګا مې شی ډېر خوړلی دی. ډاکټر دې په غم اخته کړی دی، کله دله په نوکان واشي ګرځي او کله دله په خېټه ګرځي. سم ووایه که زمونږ مولیان چې ناجوړه دي قسم په خدای د خېټې د لاسه وي. خفه کېږې امه رښتیا ده ته مونږ ټول د خېټې د لاسه ناجوړه یو. او وروره شی ډېر دی نو خو چې چاته لاړ شو استاد یې وخوره که نو دا وخوره نو دا وخوره نو دا وخوره نو پرېږدیم نه. او زما یو دوست دی په مردان کې شاهجان حاجي صاحب، هغه بیا پکې حلوا پخه کړي او سوچه غوړي پکې اچولي، اوس به دا خورئ وایي. ای جي صاحب نشم خوړی، تا ویلي دي چې پلیټ ته خلاص نه که نو ښه به نه بیا ورسره څه کې شوګر والا مولام به خورا که نه پرېږدي خورئ به حلوا نو لازمن به خورئ. حلوا ته به چا پلار لټېږي. ډوډۍ مونږ له خدای راکړه الحمدلله، ستا د جیب یې خدای راوباسي او په مې خوري. ته یوازې په روجې خورئ، بل کور کې دال دی، بلکې الوګان دي، بلکې چرګ دی. تا یو شی وخوړو د ټولو نه ملا صاحب له راشي هغه ټول وخوړل. جامې خشته، پټکې مزېدار، سپلی مزېدارې، الله ورکوي.